حسد څه ته وایي؟ حسد تعریف ووایي. چاته الله یو نعمت ورکړی او هغه نعمت تا په ده باندې نه لورېږي، حافظه یې مضبوطه. ته وایې چې مړه د دغه سړي حافظه ولې مضبوطه ده؟ خدای پاک دله دولت ورکړی، ته وایې چې مړه ده ته دولت ورکړی دی، په ده دې دا دولت نه لورېږي. علم یې ورکړی، الله ښه گفتار ورکړی، الله ښه انداز ورکړی، الله ښه لهجه ورکړی، الله ښه غږېدا ورکړی، او ته وایې چې ده سره ولې ده؟ دننه په زړه کې سوځې دی، ده له دې صفت نه سوځې، دې ته حسد ویلی کېږي. او دا یاد وساتئ، حسد ډېر خراب مرض دی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی په روحانی امراضو کې دا پهله داسې مرض دی چې شیطان راپورته کړو او 100,000 کاله په جنت کې عبادت کړه او دومره ځای په جنت کې نو پرېښودی، دومره یو لیشت شبرن ځای هم عبادت نو پرېښودی په جنت کې. د دې حسد له وجې نه څه وکړل؟ هر څه یې په داو باندې ولګول. الله فرمایي وکانه من الکافرین، کافرانو نشو. لږ په غور سره واورئ، حسد دومره سخته خرابه بیماری ده. نبی علیه السلام فرمایي وی زناور ته چې واښه واچوي، واښه دی دومره زر دا واښه نشي ختمولی چې څومره زر تا ما چا سره په زړه کې حسد لرو او حسد تا ما نیکیانې ختموي. دومره خراب مرض دی. نبی علیه السلام فرمایي وی حسد نه ځان ساتئ، دا هغه بیماری ده، دا هغه مرض دی چې دې مرض او بیماری شیطان ټول عبادت په مخ باندې ورغزار کړو. څه وایي؟ خلقته من الطین وخلقتنی من النار، زه دې له اوره پیدا کړی او آدم دې له خټې پیدا کړی، زه به ولې دې ته سجده کومه؟ دا یې ونه کتل چې حکم د چا دی؟ حسد یې وکړو، وسوځېدو دننه، الله یې هر څه ور وران کړ.